السلام علیکم د پښتو ټي وي نه زه تاسو ته مخاطب یم کتونکو پی ټی آی د وزارت عظما د لپاره د کس د نامزدګۍ لپاره فارمونه جمع کړو او هغوی به د اپوزیشن لیډر هیلا په شاه محمود قریشي الیکشن ته ودري او که چېرته پاس شو نو شاه محمود قریشي به نوی وزیر اعظم وي خو چونکې د پی ټی آی ووټونه کم دي نو ښکاري خو داسې چې د اپوزیشن کس ګټي او هغه به پاس کېږي خو پاکستان تحریک انصاف هم د خپل وی چې موږ به میدان نه پرېږدو او د کس د نامزدګۍ لپاره فارمونه نن په سکرټریټ کې جمع کړل او هغوی به هم د مقابلې لپاره کس ودري او هغه به شاه محمود قریشي به پاکستان تحریک انصاف د اړخه نیشنل اسمبلی کې الیکشن ته ودرېږي او که چېرته پاس شو نو شاه محمود قریشي به د پاکستان نوی وزیر اعظم وي. پاکستان تحریک انصاف سره اکثریت نشته نو د پاس کېدو چانسز ډیر زیات کم دي. نن په میټینګ کې دا فیصله کړې ده چې موږ به میدان همداسې نه پرېږدو او مقابله به کوو او خپل کس په ودرو کو پاس شو کو پاس نشو هیڅ خبره نه ده خو میدان به همداسې نه پرېږدو او کس په ودرو. د شاه محمود قریشي فارمونه چې کوم دی د وزارت عظما لپاره په سکرټریټ کې جمع کړه. اوس راتلونکي الیکشن کې به پته لګي چې څه کېږي او ووټونه چاته اچول کېږي. خو پاکستان تحریک انصاف هم د خپل اړخه وزارت عظما لپاره کس منتخب کړ. شاه محمود قریشي به د پاکستان د اړخه پاکستان د تحریک انصاف د اړخه وزیر اعظم ته ودرېږي.